د بېنظیرې کفالت پروګرام روپۍ به په کومو علاقو کې شروع کېږي. دې ځل چې کومې روپۍ دي دا په دوو پیزونو کې په اولنۍ پیز کې چې دی دا کوم نومونه چې د تظالم په دې علاقو کې به شروع کېږي. خو دا ویډیو چې دا پوره ګورئ داسې نه چې ستاسو د ضلعې نوم به دې کي او بیا تاسو ته روپۍ نه میلاویږي یا ستاسو په علاقه کې نه میلاویږي نو تاسو په ویډیو بیا دا کمنټ کوئ چې ته دروغ وایې. تاسو چې دا ویډیو ګورئ دا روپۍ به ستاسو په علاقه کې شروع شي. د سبا نه به دا روپۍ چې دي دا به شروع کېږي. نو د دې علاقو نوم درته معلوم خو ویډیو چې دا پوره ګورئ په آخره کې به په تفصیل سره چې دی نور خبرې به ورسره هم کوو. خو اول دا نومونه چې دي دا واورئ. په ګلګت کې چې دی دا روپۍ به شروع کېږي. په هونزا کې سکردو پټ آباد مانسیرا لیور چترال اپر چترال سوات بټاګرام په دیر کې به شروع کېږي. په کوز دیر په بر دیر کې چې دا به شروع کېږي. دغه شانته لورای کوهستان اپر کوهستان په کوهستان کې چې دا به هم شروع کېږي. دغه شانته پیښور چې دی په هغې کې به چارسده مومن ایجنسی خیبر ایجنسی نارت وزیرستان ساوت وزیرستان کورم ایجنسی او رغزی ایجنسی نوشیرا هنګو سوابي باجوړ او ډیر اسماعیل خان لکی مروت بونیر چمن مردان دا د خیبر پښتونخوا کومې ضلعې چې دي د هغې نومونه مې راته واخیستل. دغه شانتې په ملتان کې کم کسان چې د کراچۍ هم زموږ سره ډېر ملګري دي نو په کراچۍ به دي کې چې دی دا روپۍ به نه شروع کېږي. د هغې نوم چې دی هغه پکې نه دی راغلی او دغسې د پنجاب او د سیند نومونه پکې هم شته نو هغې نومونه چې دی هغه پکې موږ نه دي راغستي په هغې کې هم دا شروع کېږي. کم کسان په پنجاب کې ګوري یا په سیند کې ګوري زموږ پښتانه چې دي هغه هلته کې ویني د هغې نومونه پکې نه دي. د خیبر پښتونخوا د هغې نومونه مې راته واخیستل چې په دې علاقو کې به شروع کېږي. خو تاسو به ګورئ چې ستاسو په علاقه کې دا روپۍ شروع شوي دي که نه دي. دا خو د ضلعو نومونه ما تاسو ته واخیستل خو په دې کې بیا دننه تحصیلونه وي. په هر تحصیل کې چې دی یو کیم سیټ لګي د هغه ځای نه چې دی دا روپۍ راغستی کېږي. نو تاسو به معلومات کوئ دا کوم نومونه چې ما واخیستل په دې کې به معلومات کوئ چې ستاسو په تحصیل کې دا روپۍ شروع شوي دي که نه دي. که ستاسو په تحصیل کې نه شروع شوي او تاسو لاړئ نو هم به یو وخت ضایع کېږي او هم په کرایو چې کومې روپۍ لګېدلې هم به یو هغه روپۍ چې دي دا به ضایع شي. ځکه چې دي خو دلته کې چې دی خالد دغه نومونه ورکړي دي د ضلعو نومونه ورکړي خو د کیم سیټ نوم چې دی دی ورسره نه دی ورکړی. نو تاسو په خپل ضلع په خپل تحصیل کې چې دی هلته معلومات کوئ چې ستاسو په تحصیل کې دا روپۍ شروع شوي دي که نه دي شروع شوي. بل لا چې روپو له ځئ نو د هغې سره رسید چې دی دا لازم راخلئ. رسید د دې لازم دی چې تاسو ته پته لګي چې ستاسو څو روپۍ راغلي دي او تاسو ته څو روپۍ میلاو شوي. ځکه ځینې کسان به داسې چې د هغو به تېر شوي اخیستي 10,500 ځینې به ورسره دی نو اکثر ورسره ډبل دغه شي د ماشومانو وظیفه ورسره شي هغه روپۍ ورسره شي. نو اکثر د ځینې کسانو ډېرې زیاتې روپۍ جوړېږي او هغه وایي چې موږ ته به دغه 13,500 روپۍ چې دي دا ومیلاوېږي. ځکه دې ځل چې دی دا روپۍ سیوا کړي دي 13,500 روپۍ کړي دي. نو تاسو به ګورئ د هغې سره به رسید راغلی چې تاسو ته په هغې رسید کې لیکلي چې ستاسو 100 روپۍ راغلي او تاسو ته 100 روپۍ چې دي دا میلاو شوي. بل د خپلې علاقې د کیم سیټ چې دی دا هم تپوس کوئ چې کیم سیټ چې دی هغه په کوم ځای کې دی هغه ځای کې ته به لاړ شئ نو هلته کې به دا روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاوېږي. خو د دې نه مخکې موږ دا ویلو چې دا په ټول ملک کې شروع کېږي خو هغه اوس هم دا په دوو پیزونو کې کړي. نو په اولني پیز کې چې دی دا نومونه دي دویم پیز چې دی انشاءالله کې دی چې هغه په راتلونکي میاشت کې شروع شي نو په هغې کې به باقي په ملک چې کومې ضلعې پاتې شوي دي نو په هغه ضلعو کې به دغه روپۍ چې دي دا به شروع کېږي. نو اوس دا سوچلی شئ او خپلې روپۍ چې دی دا تاسو راغستی شئ.